څومره زمونږ مینهګان چې مهرباني دې وکړي هغه د ملک خاطر وکړي د دې خاورې خاطر دې وکړي د دې غریبو خلکو خاطر دې وکړي او د هغه پی ټي آی زموږ د خویاندو د میاندو د هغه نوجوانانو د سپین ګرو خاطر دې وکړي چې په جون جولای کې په سرو غارمو کې راوتي دي په قطار ولاړ دي خولي پرې راماتې دي په غیر لالچه په غیر پیسو نه په غیر څه د بل څه نه تللي دي او بیډ له اوټ ورکړی او الله رحم کړی دوی مینهګان لیږلي د دې لپاره نه چې ته د عمران خان او د ملک خلاف شه د دې لپاره لیږلي چې عمران خان څه ویژن دی څه سوچ دی د دې ملک خدمت ته دا وکړه د هغې په ځای باندې نن هغو غداري وکړه نو اول زه ته ریکویسټ کوم چې سوال درته کوم په ځان رحم وکړئ په خپل بچو رحم وکړئ په دې ملک رحم وکړئ ځکه چې را روان مستقبل به ځکه تباه برباد شي چې ستاسو نومونه به کشران سر نه شي اوچتولی چې ستاسو هغه مشرانو چې د خان سره د دې ملک سره د دې خاورې سره غداري کړې او د امریکې د یوروپ خبرې منله نو زه ریکویسټ کوم هغه مینهګانو ته چې واپس زمونږ په پی ټي آی کې شامل شي نو ډېره به مهرباني به ډېر به شکریه وي پښتانه غلامي نه مني د چا د دې زنده ثبوت دا دی چې د دغه ګنډکپانو خلاف یې زموږ د ټیګرانو له زموږ د عمران خان سپایانو له اوټونه ورکړل زه تاسو ته خبره کومه چې په ټوله دنیا کې په اسلامي ملکونو کې واحد لیډر دی چې د هغه نوم عمران خان دی انشاءالله د تحریک انصاف او د عمران خان سپایان به چرته نه خرڅېږي خو دا هغه غله ډاکوان خرڅېږي کوم چې د دغه ګنډکپانو نه راغلو د مختلف پارټیانو نه راغلو هم ځکه دغه د موږ نظیب انشاءالله او زه خان صاحب ته درخواست کوم چې انشاءالله مستقبل د پی ټي آی د ستاسو په وجه دی دوی د نران چې د دې عدم اعتماد نه مخکې دي استعفا ورکړي تاسو د عمران خان په نوم ګټلې ده تاسو د عمران خان د بیټ په نوم ووټ اخیستی دی نه تاسو که دونه نران یئ راشئ استعفا ورکړئ او بیا ستاسو ایمان ګورو چې دا خلک ستاسو سره څه کوي بل زه دا وایم چې عمران خان یو واحد په ثابته دنیا کې امریکې ته راوتی دی امریکې ته یې په لوله پیره سترګې وښویې خو هغه غداران هغه میر جعفر او میر صادق د زرداري او د نواز شریف په شکل کې هغو بیا دوکه وکړه د مولانا فضل الرحمن په شکل کې هغه د لاړو کېناسته د امریکې په خپو کې کېناسته کم منافقین چې دي کم چې دی په یو جامه کې د اسلام په جامه کې او دین په جامه کې پاکستان کې دي نو انشاءالله د هغو انجام چې دی د هغو انجام به تاسو وینئ ځکه دا ملک چې جوړ شوی دی د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی چا چې د دې سره زیاتی کړی دی چا چې دې ته په بد نظر کړي هغه الله پاک تباه او برباد کړي